بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. سورة كهف مشروع کړیو. په سورة کهف کې موږ ویل چې الله سبحانه وتعالى په دا سورت کې څلور واقعات څه کړي دي، هغه ذکر کړي دي. یعنی په هر واقعه کې د طبيعي ظاهري وسایل او اسباب باندې یقین، او دویم شی پر خالق کائنات پر مسبب الاسباب پر هغه باندې څه یقین. صحیح. د دې دواړو کشمکش الله سبحانه وتعالى څه کړي. په څلور واقعات راځي. د څلورو واقعاتو بنیادی هغه مضمون چې دی هغه دغه شی دی. مطلب په تیره واقع په سوره کهف کې موږ ویل شي بادشاه خلک څه کول، پابند کول، او د بت پرستی خاطر څه کول، مایله کول، او ځوانان داسې وو چې هغه شرک بت پرستی څه وکړي، پرهیز وکړي، اسباب وسایل څوک هغه انکار وکړي، د رب کائنات د وحدانیت لپاره راولاړ سو، هغه د مجاهدینو د قربانۍ لارې څه کړه، هغه اختیار کړه. مطلب هغه د واقعیا ولا چې هغه واقعیا په صدیانو کې پر ذکر یو ورته سوي ده، وکو پذیره سوي ده. هغه چې کوم واقعیا بیانېږي هغه هم یو جماعت یو فرقه داسې پر ظاهري اسباب باندې، پر طبیعي اسباب باندې، پر ساینسي اسباب باندې څه لري، یقین لري. بل طایفه داسې چې هغه پر مسبب الاسباب ذات خالق کائنات ذات باندې هغه څه لري، یقین کامل لري. نو لیکن دا دی واقعه چې اوس بیانېږي چې هغه د روزمره په هر گلی، په هر کور، په هر کلی کې، شاید په یو کور کې تر یو چت لاندې دوه ورونه داسې اوسېږي چې یو د مادي ذهن والی، دویم د روحاني ذهن والی. نو مطلب دا واقع چې هغه د دوه قسم انسانان دی. یو ملحد بېدینه انسان، ملحد معنی چې الله د وجود څه دی، منکر دی، او پر دین باندې څه نسته، ایمان نسته، پر حشر نشر څه نسته، ایمان نسته. مقابله کې مؤمن دیندار دی چې د الله پر وجود هم څه سته، ایمان سته، پر دین پر مذهب هم څه سته، ایمان سته، پر حشر پر نشر هم څه سته، ایمان سته. مطلب یو د مادیت ترجمان دی، بل د روحانیت څه دی، هغه ترجمان دی. د دې دواړو واقع الله سبحانه وتعالی په دا رکوع کې څه کوي، هغه بیانوي. دا سوره کهف دویم واقع ده. د هغه مضمون چې نورې واقعات راځي په هغه کې د هغه مضامین الله سبحانه وتعالی ظاهري اسباب او شاته چې مسبب الاسباب چې کوم تکویني امور دي، په تکویني طریقه الله سبحانه وتعالی د کائنات څنګه چلوي، دغه وضاحت نور واقعات کې الله سبحانه وتعالی څه کوي، هغه بیانوي. نو واضرب لهم مثل الرجلين، ته بیان کړي لره مثلا مثال رجلین د دوه خلکو. صحیح. هغه دوه داسې خلک چې هغه بالکل جلا ورلډ ویو دي. یو پر مادي وسایل څه لري، یقین لري، پر ظاهري وسایل څه لري، یقین لري. دویم سړي چې دی هغه د ظاهري وسایل څخه هټ کر چې کوم روحانیات دي، کوم مسبب الاسباب ذات دي، پر هغه دغه څه دي، کامل یقین دي. نو ته مثال بیان کړ دوه کسانو، په دوه کې جعلنا لاحدهما جنتين، دیو د پاره الله سبحانه وتعالی دوه باغونه من اعناب انګور د باغونو مالا پکړ کړی دي، وحففناهما بنخل، بیا د هر باغ شاوخوا الله سبحانه وتعالی د خرما باغ څه کړی دي، لګولې دي. مطلب د انګور باغ ته د خرما د باغ په ذریعه رنګ تحفظ هم څه دی، حاصل دی. انګور هم خپل فصل ورکوي، خرما هم څه کوي، خپل فصل ورکوي. صحیح. او دغه رنګه وجعلنا بینهما زرعا، د دوه باغو په منځ کې شم خالي مځکه د پاره کې کیتی باړي، اجناس هم څه کیږي، دغه کښت کورنده هم څه روانه ده. کلتا الجنتین آتت اکلها، دا دواړه باغونه د کیتیانو سره آتت اکلها برپوره میوې څه کوي، ورکوي، فصل څه کوي، ورکوي. ولم تظلم منه شیئا، او په دې کې هیڅ قسم څه نه راځي، کمی نه راځي. خالي دا نه چې انګور دوه باغونه دي، پر څنګ د خرما او شاوخوا نخلستان دي، په هغه د پروټکشن تحفظ هم سوی دي، په منځ کې زرعي اراضي هم څه ده، هغه باندې کیتي باړي کېږي. الله سبحانه وتعالی د اوبو بهترین نظام ورته کړی دی. وفجرنا خلالهما نهرا، دواړو باغو په منځ کې الله سبحانه وتعالی نهر هم څه کړی، تیر کړی دی.
هغه نهر په ذریعه باندې د اپاشم څه کیږي او د دې سره سره وکانه له ثمر دا سړي دپاره میوه ده د میوه څخه مراد د اولاد هم کیدای شي لکه درخت دپاره میوه انسان دپاره د انسان اولاد په منزله د هغه درخت دپاره د میوې برابر دی د او د ثمر معنا مال چې الله سبحانه وتعالی د باغ د خرما د باغ د انګور د باغ د کیتی باړي سماس او الله سبحانه وتعالی وافر مارت کړیو اولاد یې څه کړیو نو فقال لصاحبه وهو يحاوره مطلب هغه عرب سوسایټي کې چې د مالی تمول سوچ انسان کوي سي هغه دغه شان چې دومره غټ باغات شاوخوا بیا انګور باغات قیمتي شي دي د انګور بعد خرما قیمتي شي دي خرما بعد اضافي مځکه ستا دی په هغه کې نهرونه څه کېږي په د اضافي مال او اولادو مله پکې څه کړي تر کړي وزیر اولادیږي د یو بل انسان دی دغه سره څه کوي حوار کوي مکالمه ورسره کوي هغه الله سبحانه وتعالی د مادي ظاهري وسایل څه کړي هغه نه جوړ کړي نو فقال لصاحبه دی وایي بچاته بل صاحب ته ملګري ته وایي وهو يحاوره او د مکالمه ورسره کوي انا اکثر منك مالا واعز نفرا ته خو یې لري نه مال لري نه اولاد لري انا اکثر منك زه ډېر په کثرت لرم مال لرم واعز نفرا او د انسانانو په اعتبار سره معزز نفوسهم زما د خاندان څه دي هغه څه دي یعنی مادي وسایل هم راسره دي او انساني وسایل هم راسره څه دي هغه راسره دي صحیح لکه قارون د قارون تعلیق راځي د خپل مال نسبت اوس ماده پرسته سړی ملحد سړی هغه ته چې الله سبحانه وتعالی کوم مال ورکي که ذاتي کمالات ورکي که یو صلاحیت او استعداد ورکي یو کیپبلیټي ورکي که د شي پوزیشن ورکي دا ګردو فرض کړئ موجوده لیډران دي چې د مادیت پرستي دي ښکار دي که جنرال بیروکریټ دي که ستا پولیټیشنز دي که ستا صنعتکار دي هغه دا خبره کوي اوتیته على علم عندي قارون چې کومه خبره کول قارون دغه ویل چې ما ته مال دنیا راکول سوې ده اوتیته على علم عندي ما ته پر کوم بنیاد راکول سوې ده زما د علم زما صلاحیت زما د قبیلې پر بنیاد سوې ده راکول سوې ده مادیت پرستي هم ده مادیت پرسته دغه منټالیټي دغه ورلډ ویو سي هغه دای چې دا شان ماته پر خپل ذاتي استعداد راکول سوي دي دا زما څوک څه نشي کولی اخیستی نشي زما څوک څه نشي کولی جلا کوی نشي او چې په دا دنیا کې الله پاک زدون نازولی یم اول که سره خدای دې نعوذ بالله من ذلک حشر نشر ګستنه آخرت ګستنه که آخرت وو حشر نشر وو چې په دا دنیا کې ما په خپل چلاکي په خپل ذهانت په استعداد باندې دونه شیان راجمع کړي دي په آخرت کې به تر دې نور زیات شیان زه څه کوم راجمع کوم صحیح د هغه ورلډ ویو دی نو دا څه ویل انا اکثر منک مالا واعز نفرا دا کامیابیان نسبت خپل ځان ته کوي چې تر تا ما ته الله پاک مال هم ډېره کړي دي او انساني نفوس هم څه کړي دي زیات راکړي دي ودخل جنته خپل جنت له داخل باغونه وهو ظالم لنفسه په داسې حالت کې چې ته په خپل بند ځان باندې څه کوي ظلم کوي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا چې زه ګمان دا لرم چې دا باغات چې د فصل هم کې په خرما او باغو په ذریعه پروټکشن هم سوي دي دومره وافره پراخې اوبه هم په دې کې څه کېږي بهیږي ظاهري اسباب وسایل د دې د آبادۍ دپاره ګرده څه دي مهیا دي خدمت په ګاران کې لګیا دي بزګران کې لګیا دي هغه څه کوي خیال ساتي اوبه یې څه دي په فراواني سره دي ما اظن ان تبيد هذه ابدا زما ګمان عقیده دا ده چې دا باغونه به هېڅ کله څه نه کېږي په نه کېږي نه دا به همیشه څه زما سره سره وما اظن الساعه قائمه او دغه رنګه زه دا ګمان هم لرم چې قیامت که څه راځي نه اول که څه راځي نه ولئن رددت الى ربي او که چیرې زه واستول شولم خپل رب و طرف ته لاجدن خيرا منها منقلبا که داسې انقلاب واقع شو داسې تبدیلي څه شوه واقع شوه
تر دې به بهتره پوزیشن، تر دې به بهتره وسایل ما سره سي، هغه ما ته سي میسره وي. صحیح. یعنی دا وسایل و ظاهري اسباب دا به همیشه وي. او دویمه خبر دا د ظاهري اسباب وسایل د نعمتونو د زما ذاتي استعداد صلاحیت پر مت سوي دي، راکول سوي دي. او درېمه خبره دا د به ختمي نه فنا کېږي، نه قیامت به نه قایمه کېږي. که قیامت قایم اوس بالفرض تر دې به زه په زیات ښه پوزیشن کې. قال له صاحبه، اوس الله سبحانه وتعالی دا دویم چې هغه دا ملحد مالدار سو کافر پر آخرت باندې سنو ایمان نو، مقابله کې مؤمن دیندار او فقیر محتاج مسلمان، دا هغه کلام الله سبحانه وتعالی ذکر کوي. قال له صاحبه، ویل ودته هغه صاحبه يحاوره، هغه د سره څه کول، مکالمه کول، خبرې کول. اکفرت بالذي خلقك من تراب، ته ناشکري کوې، ته کفر کوې، ته انکار کوې د هغه رب خلقك من تراب چې د خاورې څه کړی، پیدا کړی. نسبت یې چا دی چې آدم علیه السلام هغه د چې الله پاک پیدا کړی، د خاورې څه پیدا کړی. دویمه خبره دا ده چې بیا ته پیدا کړی، ته د نطفې څه پیدا کړی، د خپل پلار د نطفې څه پیدا کړی. ثم من نطفة، ستا دویم تخلیق به د چې څه وي، د ستا د پلار د نطفې څه وي دي، دا احسان یې پر تا باندې کړی. ثم سواک رجلا، بیا ته برابر کړې ښایسته انسان یې څه کړي، داسې جوړ کړي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. ستا خو دا سوچ دی، دا لکن الف نه ویل کېږي. صحیح. دا لکن د استدراک لپاره دی، دا انا دی. لیکن زه هو الله ربي، زه ستا رنګه عقیده نه لرم. دا لکن نه ویل کېږي، دا څه ویل کېږي، لکن نه ویل کېږي. یعنې د جمع متکلم صيغه نه ده، د چې صيغه ده د واحد متکلم څه ده، صيغه ده. لکن انا دی اصل کې. یعنی زما عقیده، زما ورلد ویو، زما سوچ، زما فکر سره بالکل څه دی، مختلف دی. هو الله ربي، الله زما رب دی. ولا اشرك بربي احدا، او زه په رب سره څه نه کوم، شرک نه کوم. صحیح. یعنی و دا سړی چې د قرآن د نصوص څخه نه معلومیږي، دی د رب د وجود څه نه قایل نه، لیکن د شرک یو خاص قسم اختیار کړی و چې هغه د وسایلو څخه شرک، د اسبابو څخه شرک، د اسباب وسایل د کامل یقین څه کړی، اختیار کړی چې د اسباب وسایل بس سره همیشه سي هغه راسره وي. صحیح. لکه په دنیا کې نظریات، تصورات بدلیږي، دغه رنګه عقاید کوم څه راځي، تطور راځي، تبدیلي راځي. و زمانه کې خلک بتپرستي نه کوي، و زمانه شرک څه دی، پر دغه ماده پرستی، پر دغه اسباب وسایل باندې یقین، پر ساينس باندې، په پټ سترګو باندې یقین، پر پروفیشنلز باندې یا ماهرین فن باندې څه یقین چې دغه خبره وکړه، هغه څه دی یقیني حتمي څه ده، هغه خبره په اکسنس کېدلی، تبدیلي نشي کېدلی. یا اوس کوم مصیبت روان دي د ارتفیشل انټيليجنس سره په خلاصیش، دا هم څه دی، یو ذریعه او سبب دی. په تورې ذریعه او سبب ته وبولي، شرک نه دی. که د ارتفیشل انټيليجنس په دې کې څه خطا څه نشته، امکان نشته، یا خپل عقیده او نظریه او مذهب ته په دې باندې څه کوي، دا نه کوي چې ریپلیس کوي. دا زمانه روانه ده، د خلکو د الله پر ذات باندې یقین نه لکه پر شپن بي پر ای آی باندې بدلی سي یقین نه. هغه دغه ورلد ویو دی، ورلد ویو د مؤمن مسلمانۍ دویم ورلد ویو څه دی، فرض که ماده پرسته پر د باغ پر دغه دونه یقین دی، د الله پر ذات دونه یقین نشته. هغه مؤمن چې پر د باغ په اسباب پر وسایل څه نو یقین نو، د الله پر ذات څه کامله یقین نو. لیکن د صورت ویل لکن هو الله ربي، زما رب چې دی هغه الله دی. ولا اشرك بربي احد، په رب سره سره کوم شرک زه نه کوم. او ستا لپاره هم پکار دی ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. کاش کتاب باغ ته داخل سوی وای، ستا جنت له باغ نه قلت تا ویلی وای ما شاء الله، مرضی د چا ده، د الله ده. لا قوة الا بالله، بل طاقت قوت نسته
ما سوا د الله. موږ مخکې وویل چې په دا صورت کې الحمدلله والحمدلله الذي انزل او دا غنه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. دا ټول الله پاک دې ځکه کړی استعمال کړی په تیر صورت سبحان الذي اسرا بعبده، دې صورت آغاز په الحمدلله، په تیر رکوع کې ان شاء الله، په دا صورت کې ما شاء الله. پیدا زموږ په نظر کې دا ډیر سطحي عام څه دي الفاظ دي، لیکن دا الفاظ پر مادیت پرستی باندې، دا الفاظ پر شرک باندې، دا الفاظ پر اسباب وسایل باندې یو کاری ضرب سکی لګي چې کوم انسان سبحان الذي اسرى بعبده یا الحمد لله یا ان شاء الله یا ما شاء الله تطوري وای او په دا معنا مفهوم د ځان سکی خبر کی وای دا د پر هغه شرک باندې د پر نفس پر وجود باندې د پر عقیده او پر ول بي باندې سپری دي اثر پرې دي او پر شرک باندې پر اسباب یقین هغه څه کې محو کوي څه کې مټاوي ختمي بظاهر مختصر الفاظ لیکن الله پاک په دا کې یو غټ طاقت او قوت څه کړی هغه شي دي. هغه مؤمن مسلمان ته وایي چې جنت لکه حل خبره تا کړی، جنت ته مستفیده سوی وای حل خبره کړی ما شاء الله مرزي د رب چلیږي لا قوت الا بالله، بل څه طاقت نه لري. هغه وجه وای پر کوم شي باندې ما شاء الله لا قوت الا بالله ویل سوی دغه د شر څخه دغه د نظر بد څخه څه محفوظ شي. وای که انسان خپل کور ته ورسي په کور کې پرځ کدی کور له خپل شالت کې وویني، بچان په شالت کې وویني، په کور کې د نعمتو فراواني اسودګي سکی وویني، فورا یې سوای ما شاء الله لا قوت الا بالله. یعنی په دې کې ما څه نسته ذاتي کمال نسته، دا د الله سبحانه وتعالی طاقت قدرت دی. بس الله پاک د نعمتو دې ماته څه کړي را مې سره کړي. نو مؤمن ورلډ ویو بداغي کاله اولاد ور کړي چا ور کړي الله ور کړي، کمال ور کړي چا ور کړي الله ور کړي، کایله ور کړي چا ور کړي کس سوچ فکر کش گاڑی کش نعمت ته زین سوچ فکر راوستلې زموږ ذاتي خپل نه دی، د الله سبحانه وتعالی په مرسته دی احسان او الله پر دې قادر چې برته مرسته سکی سلف کې الله پر دې قادر چې په دې کې څه وکړي اضافه وکړي. نسبت انسان ځان ته نه کوي، نسبت به چاته کوي الله ته کوي. ان ترني انا اقل منك مالا ولدا، کچیر ته ویني چې زه کم یم درته د مال په حیثیت سره او د اولاد په حیثیت سره، په اسباب وسایل زما یقین نس نه یقین فعصا ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. زما رب پر دې قادر دی، زما رب ماته راکوي سي خيرا من جنتك ساتر د باغات شو باغات، او زما رب پر دام قادر دی د باغات ساتي واخلي ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما رب پر دې قادر دی چې د اسمان څخه بلا څخه افت راوستي د سمای د اسمان څخه فتصبح صعيدا زلقا، د انګور د خرما او د کتی باړي وو دا ګرد چټیل میدان سکی وګرځي او يصبح ماؤها غورا یا کسر عذاب اسمان اسن راول تمزك دا وبسك وچك فلن تستطيع له طلبا، بیا ته طاقت نه ولري چې دا وګبرته دوی مرسه کې راپورته کی صحیح اولا ښکار کوي بار بار ښکار کوي هر وخت ښکار کوي. مطلب زموږ په علاقه کې څونه باغات او په پرسونه لوړه سطح باندې سوي هغه موجود وي، بیا هغه خلک چې هغه باغو کې به دوی ورکېدل خلک کورونه بچانو پیدا کولای هغه څه په نقل مکاني باندې سو مجبور السويس ومحيط بثمره الله سبحانه وتعالى سوى حتى وكذا قردو ميوه يعني ميوه سكلي لما غص سكلي سلبك فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها بياغا منهد أغا بيدينا سألا فرزاتو بان إيمان يكينو پر وسائل سو إيمان يكينو چم ميوه دلاس باغات دلاس جنوة فأصبح يقلب كفيه بس مرنوي هات ملنا پریشانی سے لاسون خالیو هغه څه کول ولا اړول راړول پریشانی کول علامه انفق فيها چې کوم مال د څه کړیو خرڅ کړیو پر باغو باندې وهي خاويه على عروشها هغه درخت نه دی هغه پر ریشو باندې سوي پرتی یعنی بالکل پر چپا خاصوي پرتی
دالته د سره احساس پیدا شو یقولو د ویل یا لیتنی لم اشرک بربي احدا کاش کې ما په خپل رب سره نه وای کړی شرک نه وای کړی د خدای سره خو د بل خدای نه دی ګرځولی لیکن د خدای د ذات سره د یقین پر شي باندې راغلی پر مادیت باندې پر اسباب او پر وسایل باندې صحیح ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله نو دلرا او جماعت ينصرونه من دون الله چا جماعت په د مدد کړی وای الله ما سوا وما كان منتصرا او د نه د سخت بدله اخصیص هنالك الولاية لله الحق ولایت مراد حکمرانی ولایت مراد شرزي د اقتدار او د اختیار راځي ثابت وسوله چې اقتدار او اختیار چا در دي الله در دي کوم الله الحق شغص دي حق دي هو خير ثوابا هغه بهترین صبر کوي ثواب ورکوي بدله ورکوي وخير نقبه او بهترین صبر کوي انجام کار په اعتبار سره هغه بهترین صبر کوي بدله ورکوي الله تعالی دې ماته تاسو ته په دا ویل او د منطق نصیب